د لنټر پر رس باندې چې دنه زه دا دوه پیپونه چې ارځای کې زه وینم نو دا زه جدا کوم. دا زه ولې جدا کوم؟ د دې نقصانات څه دي؟ ستاسو پیدې دي، ستاسو د پیدې دپاره ویډیوګانې راړم، ځکه چې بیا خلک موږ پسې ټلیفونونه کوي، وټساپ یې راپسې کوي، ویډیوګانې رالیږي چې لنټر لاندې کرې کوکو او لنټر باندې کرې کوکو، اوبه پکې رالې، پین بکسو کې اوبه رالې، دیوالونو سیابو کو. نو د ټول د دې پیپونو وجه ده. نو مهرباني به یې لږه غونډه کې دا ویډیو لایک کوئ، لږه ویښه پورې ګورئ، نو دا به خپله چې د نو مخکې ځي او ډېرو خلکو ته به دې فایده رسي. د دې پیپونو ډېر زیات نقصانات دي. دا چې جوړه رالې دا انچی پیپونه دي، نو 2 انچی لنټر کټ شو. زه بار بار دغه خبره کوم چې په لنټر کې پیپونه ولګېدل، اول لګول نه دي پکار، که چېرې ولګېدل نو بیا دغسې جدا پکار دي، نه را سره کټري، نه را سره پلازي، او دغسې د سټک د مات لاس ته مې ومونده، نو په دې باندې مې دا پیپونه موږ جدا کړل او دا پیپونه موږ کټ کړل. نو دا استاد غلطي نه کوي، دا استاد سره چې کوم شاګردان نو هغه چې د نو دا غوټې جوړه زر زر ورګي او کار خلاص او د دې وړو کارونو خیال ساتل پکار دي. دا زموږ لپاره ډیره فائدہ ده. لایک ریپوسټ پنیر والسلام.